السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. کدونکو امید ده چې روغ جوړ وای. کدونکو دا وخت مونږه د خپل کلی په خړ کې موجود یو چې هغه غرته بخیجو د مرګر سره هم دي او ان شاء الله هغه وورو لبزون او تاسو ویډیو تر اخیره پورې ګورئ او د مونږ اولنې ویلاګ دی خو ان شاء الله ډېر مزیدار ویلاګ وي نو ویډیو تر اخیره پورې ګورئ کو ویډیو خو خوشن بیا مخکې مرګر سره شریک کوي نو راځي زموږ سره او ان شاء الله ویډیو ډېر مزیدار ویډیو وي. تاسو کده شي چې دا مرګري دی او ان شاء الله برغه تر روان یو وسو غر تر ورسېدو او دا ابراهيم خان دی او تاسو برغه ګورئ دا سبزلي خان دی نو ان شاء الله ډېر مزیدار موسم هم دی او الګا مولا لازم کا وکړه ور بیر به شریف ورنه نه واسي بس واړه باو هاته او د بل نه واوري ولي خو الله دې خیر کړي اوس کته شي چې د بل نه واړه واوري ولي خو دا لاره بلا ها موريكا لکه ماشاءالله ډېر ښکلی موسم دی. تاسو کتی شئ دا بیک ګراوند زما کتی شئ چې ډېر ښکلی موسم دی او دا تاسو کتی شئ چې کسان ناست دي او صحیح باندې کړي واورې باندې کړي تونکو واورې باندې کړي تاسو کتی شئ چې دا واورې به د پتیله کې ورچولې ده او اوبه ترې جوړوي او دا واوره زموږ د علاقې د غرونو دا واوره شوې ده د ابراهيم خان ناست او دا واوره چې دی په پتیله کې اچولې کسان ناستي بس پخلی کوي او دا به انشاءالله تیاریږي او موږ به ورته ښه انجوای وکړو. سمیع الله او ابراهيم لګیا دي او دا دی نوید او نجیب را روان دي په دې خوا چې څه کوي اوس شروع ځه چاول غوسه باندې پراته دي مسلمانه نجیب خان لګیا لرګي راټولوي او دا کس لګیا دی او دا زیمه او تاسو کتی شئ چې ابراهيم خان لګیا دی جنګ کوي واورئ مزغون د پتیلونو چابیر شوي دي غون وږي شوي دي او پتیلونه چابیر شوي دي بس دې کې چې هغه به تیاري کوي انشاءالله بیا به خورو او بیا به د خپل کلي طرف ته داسې به د خانیې نادیده دي څه به سترګون دي بس چاول تیارېدو والا دی تاسو کده چې دا رزیلان دي او دا واوري ولي ګوره تاسو وینئ په دې ویډیو کې ملګرو چې باندې کړی دی او تاسو